او بیا د هغې تقریبا 28 مړي پکې شوي خو لیکن د هغې روغه چې کېده په بې سباک کې نو تاسو ټول خلک موجود وی ووایه په هغه روغه باندې دې ګوڼونه وګرځېد که نه ووایه او خدای دې دغه شانونه لري زمونږ قاضي عبدالرقیب صاحب چې هغه د ایوب خان د زمانې هغه د بلدیاتو چیرمین و وایه ستاسو امام او استاد لګري و که نو وایه که لوی شخصیت و زما استاد و او هغه د ملا کاکا جي په روغه کې چې تکلیف کولو که تاسو باندې څوک موجود وی نو هغه ووی چې دشمني په دشمنۍ نه ختمېږي دشمني وایه په دشمنۍ نه ختمېږي او دشمني چې ختمېږي د هغې دپاره علاج صلح والصلح خیر صلح کې خیر دی دا د عزت الله مولانا صاحب دي دا اوس هم د هغې د کور معامله ده خو د عزت الله مولانا صاحب دي په خپله غټې دشمنۍ تېرې شوي دي صلح یې پکې شوي ده او نن هم چې دا بدي راغله نو صلح ده پکې الله دې دا صلح کامیابه زما عزتمندو دا جنگ جدل او دا قتل مقاتله دا د اوس نه ده آدم علیه السلام د آدم علیه السلام هغه بالبشر دی څنګه ستاسو ټولې لیکلې اولنی انسان دی په مخ د ځمکې خو په مخ د ځمکې د هغه زامن ولګېدی او بل یې قتل قابیل د هغه مشر زوی و حابیل یې کشر زوی و قابیل ولګېد او حابیل یې قتل کړ په مخ د ځمکې چې لومبې مړی شوی دی هغه قتل دی او دغه وجه ده چې ملایکو نه د الله تپوس وکړو چې ربه ته داسې مخلوق پیدا کړې چې هغوی به وینې کوي فساد به کوي الله ورته وفرمیل چې انی اعلم ما لا تعلمون په دې خبرو زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ زما عزتمندو دا انسان اشرف المخلوقات دی په ټولو مخلوقاتو له ټولو اوچت دی خو ده سره خامخا لالچ دی ده سره شهوت دی ده سره دا معاملې دي نو دا خبرې به په دې کې راځي په دې کې معافي هم راشي په دې کې ډېرې معاملې راشي او بیا دا چې خلک هم پکې راپورته شي چې هغوی د اسلام والا خلک دی دوی له پکې الله تبارک وتعالی اجر ورکوي هارون دا یو نوجوان دی خو خپل ټول وخت یې دې لپاره وقف کړی دی چې هغه د دوه کسو په منځ کې روغه راجینامه وکړي نو دا یو لوی کار دی که نن دا زمان کې دا روغه ده د دې په کوششونو ده سیف الاکبر یا د دې نور ملګري دوی ورسره الله دې وله جزای خیر راکړي زما عزتمندو دا شان راځي به دا دنیا ده او فساد به هم کېږي قتل به هم کېږي جګړه به هم کېږي خو مونږ او تاسو برابر شو مونږ او تاسو له حکم دی چې مونږ د دې په منځ کې صلح وکړو واقع چې صلح وشي نو د مشرانو سره شور طاقت نشته ګورې دا دومره لویه معامله ده چې دا معامله چې نن والي د ترینو د ورېرونو دا په عدالت کې دی عدالت له مطلوب دي دا حکومت له مطلوب دي لیکن دومره الله دې جرګې له طاقت ورکړی دی چې کله نن دې دا راضینامه وکړي ستا های کورټ ستا سپریم کورټ او ستا لوور کورټ هغوی باندې لاس نه اچوي هغوی ډېر خوشحالېږي هغوی وایي چې تاسو ډېر لوی کار وکړو چې د دې خلکو منځ کې مو روغه وکړه عدالت فیصلې کوي پانسیم کوي قیدم کوي هر څه کوي او یو سړی بری کوي هم خو یاد ساتئ چې هغوی راضینامې نه کوي موږ او تاسو راضینامې کوو او موږ او تاسو له الله پاک حکم هم د راضینامې کړی د صلح الاصلاح الله دې دا راضینامه قایمه دائمه